او کبنیو ډیر خلق په دې رمضان المبارک کې وو ای دې وفات شو آینده رمضان المبارک کې نصیب نو نو ډیر قیمتي میاشت او ډیر قیمتي شپې ورځې دي دا څه فضیلتونه دم د لاسو نتلو والدي حدیث مبارک کې راغلیو چې روزدار رب العالمین په شپه ورځ کې یو دعا ضرور قبلی د روزدار بس دا یو ورځ دوه پاتې دي بیا به دا شرافت او دا اعزاز ختم شي دا د رمضان المبارک سره تړلی دی چې هر شپه ورځ کې به یو دعا قبلیدله نفل چې په فرض باندې هغه اعزاز به ختم شي دا ورځ دوه د رمضان المبارک پاتې دي نو ډیر قیمتي ایام دي چې مونږ او تاسو په دې کې عبادت وکړو چونکې د رمضان المبارک میاشت چې ختم شي نو دې پسې عید الفطر راځي اختر ورځ او د اختر شپه راځي په اسلام کې دوه اخترونه دي یو ته عید الفطر وایي او بل ته عید الاضحی وایي مونږ یو ته رکوټ اختر او یو ته غټ اختر خو به هر صورت یو ته عید الفطر وایي بل ته عید الاضحی فطر ویلې کېږي خوراک ده نو د سړي ټوله میاشت روژې او دې په دې اختر کې خوراکو کې نو ځکه ورته عید الفطر وایي د خوراک هغه پال د روژې ختم شي عید الاضحی اضحیه قربانی ته وایي او په دغه اختر کې هم خلق قربانی کوي نو ځکه ورته عید الاضحی وایي انس رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي ویلم قال دیوی قدم النبی صلی الله علیه وسلم المدینه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه هجرت وکړو مدینه منوره ته راغی نو ولهم یومان یلعبون فیهما دوی یو دوه ورځې ځان له مقرر کړي وي چې هغې کې به یې لبې مبې کولې خوشحالي به یې مناوله او لبې به یې پکې کولې نو فقال رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی ما هذان الیومان وی دا ورځې څه دي دا څه حیثیت لري تاسو په دې باندې لبې کوئ او خوشحالي مناوئ نو قالو دی ورته وی کنا نلعب فیهما فی الجاهلیت مونږ چې کله لا اسلام نو راوړی په جاهلیت کې به مونږ په دې دوه ورځو کې لبې کولې نو دا هغه زمونږ د جاهلیت د وخت نه هغه را روان دي چې اوس هم هغې دوه ورځو کې ځان له لوبې او ټوکې ټقاري کوو دا ځان له د اختر په توګه مناوو نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما وی الله تاسو لره دا دوه ورځې بدل کړلې په هغې دوه ورځو سره چې هغه به د دې نه ډېرې غورئ تاسو خو ځان له دا دوه ورځې مقرر کړي دي خو الله درله دا بدل کړلې په دوه ورځو سره هغه دوه ورځې چې هغه به د دې نه ډېرې غورئ وی یوم الاضحی و یوم الفطر یو ته به یوم الاضحی وایي یو ته به یوم الفطر وایي چې مونږ یو ته رکوټ اختر او بل ته غټ اختر وایو به هر صورت وی دا دوه ورځې تاسو له الله د هغې په بدله کې درکړلې په اسلام کې به دا دوه اخترونه مناویږي او د مسلمانانو دپاره دا دوه ورځې د اختر او دا د خوشحالۍ دي ځکه خو علما وایي چې دې ورځو باندې روژه نیول چې دي هغه مکروه دي دوه دا دي او درې نورې دي دې باندې روژه نیول ځکه مکروه دي چې دا د الله د میلمستیا ورځې دي د الله د طرف نه نو په دې ورځ چې یو سړی روژه نیسي نو دی د الله د میلمستیا نه اعراض کوي نو به هر صورت په اسلام کې دا دوه اخترې دي یو ته عید الفطر وایي چې هغه د روژې نه پس د فطرانې اختر دی د روژې پال پکې ختم شي اکثر زمون خلقو کې کمی داوي رمضان المبارک کې ښه روژې ونیسو خو چې د اختر شپه راشي
اخیری شپه راشي د رمضان المبارک روجې ختم شي او د اختر شپه راشي او مونږ ته علم نشته چې سبا سحر د اختر ورځ ده د الله د طرف نه به د معافی اعلان کی. حدیث مبارک کې راځي دا خلق لا د اختر د مانځه نه واپس شوی نه چې الله پاک د طرف نه اعلان وشي چې ټول بخلی شوي په سار له دومره قیمتي ورځ ده او دقه شپه په سر راشي. نو مونږ ټول رمضان کې د شپې تهجد کړی د لیلۃ القدر تلاش خو کړی او دقه شپه کې رانه ناجایز کارونه وشي د الله په نافرمانی کې دا شپه تیره کو. سار به د اختر په سار مونږ څنګه مغفرت غواړو چې د اختر شپه مونږ په دې حال کې تیره کو. نو کم از کم څنګه چې مونږ د رمضان المبارک په میاشت کې د شپې عبادت کړی دی نو داسې د اختر دا میاشت چې ده د اختر شپه چې ده دا ډیره اهمه شپه ده چې مونږ دې کې لږ پالو کو لږ پالو. یا د غټ اختر په شپه باندې عبادت وکړو وی د ده زړه به په هغې ورځ باندې نه مري چې په کومه ورځ به د ټولو خلقو زړونه مړه شي. مراد د هغې نه علماوي ورځ د قیامت ده. چا چې د اخترونو په شپه باندې عبادت کړی وي نو دا کسان چې دي د قیامت په ورځ به علما وایي د دوی زړونه چې دي هغه زندهی هغه به ژوندي هغه به روښانئ چې کله دی د اختر په شپه باندې عبادت وکړي. بل دې شپه باندې دا سوچ پکار دی چې ما ته به الله د روجې بدله راکړي. څومره بدله به راکړي؟ روجې مې قبولې شوي دي خو نه دي قبولې شوي. هسې نه چې سحر د اختر مونځ کوم او خالی لاسونه لاړ شم خلق به ډکې منګولې واپس کیږي. هسې نه چې خالی لاسونه لاړ شم. دا خو ډیره د امتحان شپه ده دا د امتحان شپه ده. نو دې کې غټ پال وکو. اکثر پکې د خلقونه ناجایزو طریقو باندې مالونه خرچ په ناجایز طریقه باندې پکې مالونه ولګي. دا معلوم د الله د طرف نه یو امانت دی. د دې به الله تپوس کوي من این اکتسبه وفیما انفقه. دا مال دی ګټلې څنګه او خرچ کړی دی څنګه. د دې به الله تپوس نه کوي. نو دا دسی په ناجایز طریقه باندې هم د دې استعمالول ټیک نه دي. د دې به الله تپوس کوي. نو دغه شپه باندې احتراز وکړلی شي چې معلوم په ناجایز طریقه باندې خرچ نه کړلی شي. ټوله رمضان کې تهجد کړي او د اختر په شپه رانه تهجد پاتې شي او دا لاسه کوي د اختر په سحر د سړي نه د سحر مونځ پاتې شي. د سحر مونځ د اختر په سار اونه کی او د اختر مانځلې نوي کپړې اغوستي را روان. د اختر مونځ دا واجب دی او د سحر مونځ دا فرض دی. د اختر مونځ دا واجب دی او د سحر مونځ دا فرض دی. نو مونږ فرض پریدو او واجب د پاره تیاری وکوي د اختر مونځ دی او التم د سحر نه فرض مونځ پرې خو دی. نو اکثر د اختر شپه داسې ناجایز امورو کې تیر شي نو د هغې په وجه رب العالمین د سحر د مانځه توفیق ورنکي. بیا نو د سحر مونځ ترې نه پوت شي. علما وایي چې ستا نه د سحر مونځ پوت کیږي نو ته سوچ وکړه ستا به د ماسخوتن په مانځه کې څه کمې پاتې شوي او که نه ماسخوتن مونځ دې کامل کړی نو علما وایي چې د سحر مانځه له پا نسې دی ته سوچ وکړه چې تا به د ماسخوتن د مانځه نه پس څه ناجایز کارونه کړي د هغې په وجه ځکه الله سحر د مانځه د ادرېدو توفیق نه درکړي. نو شپه د اختر وي سار له د مغفرت ورځي د بدلو د میلاوېدو شپی. رب العالمین فرشتو ته وایي اینئ زما دا بندیان وی اینوی وی دوی روان دي دی څه غواړي الله ستا رضا غواړي او جنت غواړي. لیدلی دی نه ای فرشتو تاسو ګواه شئ چې ما دی له ورکه
نو سحر د اختر باندې اعلان کیږي نو پکار دادا چې مونږ او تاسو د اختر شپه دا په عبادت کې تیر کړو. بیا علما وایي د روجې د حالت چې دی د الله ته ډیر محبوبي یا به ډیر خفه یې د اختر په ورځ دا وچه خوله به درته یادېږي دا وچې شونډې به درته یادېږي په دې ټیم پسې به بیا خفه یې او دا داسې قیمتي ټیمونه چې په دې سړی الله ته ډیر نږدې کېږي چې دا وچه خوله ګرځي الله ته چې دا وچه خوله الله ته ګرځي. حدیث مبارک کې راځي من صام رمضان چا چې د رمضان المبارک روجي ونیولې ثم اتبعه ستا من شوال بیا د اختر په میاش کې ورسره شپږ روجي نوري ونیولې د اختر په میاش کې د اختر د ورځې نه په اپله باندې روغه 29 ورځې دي 28 29 په دې کې چا شپږ روجي ونیولې نو کان کصیام الدهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره اجر ورته میلو شو لکه د چې ټول عمر روجه نیولي ټوله زمانه په دغه شپږو روجو باندې. نو پکار دادا چې د اختر په میاش کې دا شپږ روجي ونیسو نه پکې پرلپسې والی شرط دی یوه نن نیسي یوه 2 ورځې پس نیسه روغه میاش کې شپږ روجي چې چا پوره کړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دې داسې دی لکه د چې ټول عمر روجه ونیوله. نو دا لږ زر په زر نیول کیږي سړی د روجو عادي نو پکار ده چې دغه شپږ روجي پسې ونیسو. بل علما وایي د ایام 20 روجي به امام الانبیا نیولې په هر میاش کې 3 روجي 14مه د میاشتې د اسلامي میاشتې ګورې 14مه 14مه 15مه دا 3 روجي به امام الانبیا په هر میاش کې نیولې